تورګل یو روزانه یو بیان راځي خو څوک دا نه وایي چې یاره دا کار نه دی شوی تردید ما ونه اورېدو په کار دی چې د ټولو خبرو احتساب وشي که تورګل په غلطه وي دې قام ته ځان پیش کړي چې یاره دا تورګل غلطه وایي که نه دا کار ما نه دی کړی دا نوکري ما نه ده خرڅه کړې نو دې ته وضاحت وکړي دې قوم ته وکړي دا قوم به مطمئن شي که نه نو تورګل خبره کوي دې پې غلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. مظفر شاه یم د یو نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. سابقه د عوامي نیشنل پارټۍ MP او د سابقه د ضلع سوات صدر شیرشاه خان په دیره کې موجود یو سینیر سیاستدان دی د خپل حلقه او د دې نه علاوه د ملک په سیاسي صورتحال باندې یو لوی نظر لري. موجوده چې کوم په ملک کې حالات روان دي سیاسي صورتحال هغې باندې به نن د هغوی تجزیه اخلو د هغوی سره به خبرې اترې کوو. نو خنده تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی په خیر راغلی وایو. ډېره مننه د ټایم راکولو. زه ستاسو د زړه د کومې شکریه ادا کوم چې تاسو زما د غریب خانې ته راغلی او زما دا غږ او دا اواز خلکو ته ورسوئ. ډېره مننه مهرباني. خنده ذهن کې مې نه راځي چې څه سوال مخکې وکړم او څه وروسته وکړم. د نن سبا چې کوم حالات په دې ملک کې روان دي سیاسي چې کوم صورتحال دی د ملک چې کوم اقتصادي صورتحال دی تاسو څه نظر لرئ په دې ټول صورتحال باندې چیرې د ملک کم طرف ته روان دی؟ دا نن تاسو چې دا کوم سوال وکړو دا نن صورتحال یقینا داسې ډېر ګمبیر روان دي چې هغې کې سړی د ملک د مستقبل او د بقا خبره ده. لہذا زه چې کوم نظر باندې ګورم یو خوا سیاست د سابقه حکومت د حکمرانانو دومره ګنده کو چې سړي د سیاست نه نفرت پیدا شي چې کوم دا کم لهجه او کم کنځلو او کومو خبرو ته ورسېدو. موږ خو د باچا خان با پیروکار یو او موږ په هغه لار روان یو. موږ وایو چې دا ملک د ترقي وکړي بیا خصوصا زه به د پښتونخوا خبره وکړم چې موږ پښتونخوا کې ډېر بدقسمته بدنصیبه پښتانه اوسو چې موږ د باچا خان بابا راواله د 100 کال تاریخ لرو او د دې خاورې او د دې پښتنو د راوځي کېدو خبره کوو. موږ وایو چې په حیثیت هر پښتون چې دی هغه فاټی کې دی هغه پښتون دی. نو لہذا پکار ده چې هغه د خپل بچي د مستقبل دپاره او د دې وطن د آبادۍ دپاره د دې خاورې دپاره هغه یو پازیټیو رول پلی کړي. زمونږ کردار دا دی چې مونږ مشرانو نه راواله باچا خان بابا نه راواله بیا ولی خان بابا نه راواله بیا اسفندیار ولی خان مونږ د دې خاورې دپاره هر وخت داسې اواز پورته کړی دی چې دا خاوره دی زموږ آباد شي زموږ د بچي مستقبل دی ښه شي. د هغې ډېر ثبوتونه پراته دي ځکه چې تاسو ګورئ زموږ د 2008 نه د 2013 پورې صوبایي اسمبلۍ ممبر وم او ته د هغه وخت د هغه 15 کالو کارکردګي د دې صوبې راواله چې په ډېر کرانیک وخت کې وه چې ډېره لویه دهشتګردي وه. په 2010 کې ډېر لوی سیلاب هم راغی خو د هغې باوجود دې صوبې څومره ترقي کړې ده. څومره یونیورسټۍ جوړې شوي نه هلس څومره کالجونه ډیګري کالجونه جوړ شوي دي. نو دا اصلي د دې خاورې نمایندګانو هغه خلکو حکومت وګورئ زموږ ټوټل حکومت هم نه د پیپل پارټۍ سره الاینس و خو موږ هغې کې خپل د خاورې له د وطن له داسې کار کړی دی. خو داسې زه به تاسو ته ووایم چې داسې قوتونه شته چې هغې زموږ د لار نیولو دپاره د پښتنو د ترقۍ ودرېدو دپاره داسې حربي استعمال کړي چې موږ یې د 2013 کې دومره لوی بدنام کړو او دومره لوی بدنامي نن ټوله دنیا ته پته ولګېده چې 10 کاله حکومت PTI والا وکړو زموږ د غرونو وکړو. نو که په موږ کې غلاګانې وې سوی نو ښکار جارب او موږ خو د دې قام خدمت کوو خدای خدمتګار یو. موږ هم پاک خپل موقف ولاړ یو چې یاره موږ د دې وطن او د دې خاورې خدمت وکړو. زه خپل یو تاسو د بریکوټ په حواله باندې به یو ټچ ورکړم. زه سټوډنټ لیب کې تاسو د کنډک جهانګیر درې ته راغلی وم. نو هلته چې کله سړی سیاست کوي سټوډنټ لیب کې کوي نو هغه وخت کې ډېر ښه شعرونه سړي یادي او ډېر ښه ګرم سیاست کوي. نو ما تقریر وکړو چې زه کېناستم کټ کې یو بوډا سړی سپین ږیری اوس په چې خدای دې وبخي ډېر مشر سړی و. ما ته ویل چې یاره بچو ډېر ښه تقریر دې وکړو ډېر ښه خو افسوس خبره دا ده چې یو 2 سوالونه وکړل چې تاسو د خاورې لاسه وکړل او دویمه خبره یې دا وکړه چې تاسو د هندوانو ملګري یې. وایي بابا موږ هم دغه خبره کوو چې په موږ دغه تهمت چې لګېدلی دی او د دې خاورې دپاره ما زه بابا په تا باندې یو سوال کوم
تا به اوسه پورې څومره وټونه ورکړي؟ یاره وي ما ته یاد نه دي، خو 15 شپې مې ورکړي. ما یو وټ دی د پښتون په نوم ورکړی، وی نه مې دی ورکړی. نو ما ته د پښتنو د حق څه غواړي؟ موږ له اول خو اختیار راکوي، اعتماد راکوي. که بیا د پارټۍ یو ځل دغه نشي نیمګړی اعتماد، که تاسو ګورئ په مرکز کې د زموږ 11 ممبرانو قومي اسمبلۍ سپندیار خان څومره ګټه راوړه، د پښتونخوا نوم یې راوړو، NFC ایوارډ یې راوړو. او دا ټولې خبرې دا ډېر په ډیټیله په تفصیل کته وګورئ. لکه دغه 3.5 کاله کې زه د PTI حکومت نه دا سوال کوم چې یاره تاسو د NFC ایوارډ ولې نه کوو؟ ځکه نه کوو چې دې پښتونخوا پکې برخه سوه کېده. یو سوال پیدا کوم چې اره په دې 3.5 کاله کې چې نن ستاسو صوبایي حکومت دا سوال کوو چې یاره زموږ د بجلۍ ریالټي راکړه، زموږ په تاسو باندې چې کوم حق دی راکړه، آیا تاسو په 3.5 کاله کې دغه میلاو دی؟ ما ته وضاحت وکړئ دغې. نو ستاسو حکومت صوبه کې مو مرکز کې مو، نو چې تاسو له مرکزي حکومت نه درکو، موږ په خپل وخت کې د پاکستان په پارټۍ حکومت مرکز کې هم ته اخیستی دی او د خاورې دپاره مو اخیستی. اوس هم موږ وایو که دا هر پارټي که دا PTI حکومت د دې خاورې دپاره څوک جنګ کوي، موږ یې ملګري وو. د دې د حق دپاره څوک جنګ کوي، زموږ د بچي د حق دپاره څوک خبره کوي، موږ یې په شا ولاړ یو. دا راته ووایي PTI ګورمنټ تیر شو په دې صوبه کې، د صوبې خبره کوو، د صوبه هم بدحاله ده. 10 کاله یا 9.5 کاله د هغوی حکومت تیر شو. اوس چې کوم دی چونکې ستاسو تعلق هم د سوات سره دی، د سوات چې د دې ځای کم MPAs دي MNAs دي په هغوی باندې په سوشل میډیا باندې خصوصا یو د کرپشن الزامات لګي او بې تحاشا پې لګي. تاسو څه وایئ؟ یاره ستاسو څه نظر دی چې دغه چونکې ستاسو تعلق هلته د پېښور سره هم ستاسو په دې ټول هر څه سره باندې نظر هم تاسو څه ګڼئ چې کرپشن شوی دی؟ یاره جي تاسو دا سوال داسې دی چې زه به حیثیت اپوزیشن نه، خو د دې خاورې د یو بچي په حیثیت باندې زموږ خلاف یو پروپاګنډا وچلېده چې عوامي نیشنل پارټۍ کرپشن کړی دی او دا یې کړي او دا یې کړي، او دې خلکو وي. اوس دې خلکو اواز پورته کړو چې احتساب دې شروع شي. زه وایم چې د 2008 نه دې زموږ نه شروع شي، اولنی احتساب دې زما وکړي. بعضې ممبران زه نومونه نه علم، چې احتساب دې زما نه شروع شي او نن هغه ویډیو وایرل ته ګورې نو چې ته حیران شي چې یاره د دې وضاحت دې وکړي. او دغه د دې په کار ده چې احتساب وشي. نو زه دې نه یادوم، ځان پکې اول یادوم. بله خبره زه سمپل ساده دا کومه، ما په دې وجود کې ته ناست یې، ما دې وجود کې دا په 2000 کې منع کړې ده. دا 8 نه والا او د 13 پورې زه ممبر پاتې شوی، ما په دې کې یو خط اضافه نه ده کړې. نو دغه شان دغه ممبرانو صاحبانو د 2013 کې د ممبران شوي دي، نو د 2013 پوزیشن دي د کور او د حجرې او دغه راوستی شي، اوسنی دې راوستی شي. نو که دا کلي خلک به خپل احتساب وکړي، د کلي لکه که د ده په حیثیت، په بینک بیلنس، د ده په لایف سټایل کې د ده فرق راغلی، نو ښکاره جاره خبره ده چې د مال د دې وطن مالي و. تورګل یو روزانه یو بیان راځي، خو څوک دا نه وایي چې یاره دا کار نه دی شوی. تردید ما ونه اورېدو، هغه یو پسې بل راځي، بل پسې بل راځي، څو خلک پسې فیک آی ډي جوړه کړي، خو هغې جواب مواب ورکوي، خو هغه بیا وایي هغه یو شی واضح کوي. زه حیران دا یم د دومره معلومات خو ډېر مشکل کار دی، ډېر زیات معلومات دي ورته په کار دی چې د ټولو خبرو احتساب وشي. که تورګل په غلطه وي دې قام ته ځان پیش کړي چې یاره دا تورګل غلطه وایي که نه، دا کار ما نه دی کړی، دا 200 نوکرۍ ما نه دي کړي، دا نوکري ما نه ده خرڅه کړې. نو دې ته وضاحت وکړي، دې قوم ته وکړي، دا قوم به مطمئن شي که نه. نو تورګل خبره کوي دې غلي دي، نو چې خلک څه وایي چې دال مې کوچ کاله. تاسو تورګل په شان جواب ورکړو، نوم هم د چا وانخېستو، خلک هم پوه هم کړو چې یاره کرپشن شوی دی یا نه دی شوی. خنده را روان نن دی او که سبا دی، د ملک کې به الیکشن ضرور کېږي، د سپریم کورټ چې کومه فیصله راغلې ده. ستاسو د ذات په حواله به خبره وکړم، را روان چې کوم الیکشن دی، چونکې حلقې هم اوس بدلې شوې، هغه زړې حلقې شوې، ستاسو به څه پوزیشن یې په را روان الیکشن کې؟ ټول وړاندې خو موږ پارټۍ ته درخواستونه کړي، موږ یو جمهوري پارټي یو، او چې پارټۍ چاته ټیکټ ورکړي هغه الیکشن کوي. موږ دا نشته چې یاره پارټۍ اوس ته ټیکټ ورکړو او بل سړی مخالف دی. موږ په دغه یقین لرو چې پارټۍ چاته ټیکټ ورکړو موږ هغه الیکشن کوو، را روان الیکشن باندې. خو دې وخت کې ملکي حالات دومره خراب دي، لکه موږ د الیکشن نه چاته تختو نه چې چېرته مو الیکشن یې که د خیال یې به د بای الیکشن کې موږ بایکاټ وکړو، چې یاره په دې مو وکړو چې دا ملک د دې بحران جوګر نه دی چې په 16 مارچ باندې به یو الیکشن یو بل الیکشن به د صدر صاحب چې دی نو هغه په 30 اپریل بل اعلان کو. نو پای کې زما ګزارش ده چې صدر صاحب د روجو خیال به دې لږ ساتلی، ځکه چې روجې زبرګه میاشت او خلک په کار دی چې عبادت وکړي او الله تعالی ته سوال وکړي چې یاره د ملک او د دې قوم الله تعالی تقدیر
بدل کړي. نو لهذا هغه 30 اپریل باندې په 22 یا په 30 باندې باختري نو نه به د کمپین ټیم میلاو شي. په کار دی چې کمپین یو جلسي او جلوسونه نو هغه حساب باندې به د خلک عبادت هغه شانتي ونی کې خلک به بیا یو بل ته غفلتي وایي او رجوع کې به وایي. نو دا کمپین زما سره دغه سره چې کم از کم دومره ټایم میلاو شي او چې کله مو الیکشن کمیشن اعلان وکړو یا حکومت وکړو خو دې وخت کې زما په نس شاید د کورټ کنټیم کې راځم خو د عدالتونو فیصلې متنازعه دي. اخیری پوښتنه مدنه کوم جی بینګ یو کاروباري شخصیت او ایز ا سینیر سیاستدان او بیا د دې علاقې یو مشر تاسو سماجی کارونو کې هم حصه اخلئ د خپل قوم لا کم عوام چې د په یو اذیت کې مبتلا دی چې را ورځ ورځ ګراني سیوا کېږي او نور ویرا روانه ده دغه قوم ته څه پیغام ورکوئ څه تسلي به ورله ورکوئ؟ یاره جي زما خو ګزارش دی زما چې کوم اورېدونکي دي څومره په کار دی چې موږ دا قام به حیثیتي قوم په سوچ وکړو خپل سود زیات وپېژنو. موږ همیشه د خپل ځان تاوان په خپله کوو. موږ همیشه هغه کار کوو چې هغې کې زموږ د دې ملک او د قوم تاوان وي. د هغې مثالونه به زه ورکړم. صوفي محمد ملا را پیدا شو دیر نه راغی موږ له سوات وړاند کړو. دلته مولانا فضلالله را پیدا شو موږ له سوات وړاند کړو. لهذا په دې کې ورسره موږ قام ملګري وو که نه وو زموږ دا قام خلک ورسره ملګري وو. زموږ ناپوهي ده په کار ده چې موږ ایز قوم سوچ وکړو چې زموږ دپاره څوک د کردار ادا کولی شي د دې خاورو له ګټه راوړی شي د قام له ګټه راوړی شي هغه سړی دې وټول کړي چې زموږ د قام په ګټه تمامیږي. نو دا قوم د هغه سوچي به حیثیت د خپل بچي د مستقبل لپاره خپل انا مسله دې نه کوي چې دا د تره زوی مې په دې شنه جنډه کې دی نو زه په دې برګه کې یم دا په دې سره کې دی نو زه په دې توره کې یم. دا نه به حیثیت قوم د دې قام په موږ باندې ډېر لوی ذمهواري دی او ډېر حق دی په موږ باندې. په کار ده چې یاره موږ شپه ورځ یو ځای کړو. زه خدای شي کله کله ووایم ما ته کله خلک وایي یاره زه دا 10 کاله ایم پی ای پاتې نه شوم. زه 10 کاله ایم پی ای پاتې نه شوم خو زه وایم چې زه سهار نه وځم د ماښام پورې د قام خدمت وکړم خپل اواز ارزه کې پورته کړم. نو که د مرګه پورې زه دا خدمت وکړم ماله چې د قام کم یو ځل عزت راکړی د هغې هغه سیره نشم ګرځولی. لهذا د قام له پکار دي چې خپل مشرانو پېژني د دې قام غمخوارانو پېژني د قام تاریخ راولي کتابونه ولټوي. د باچا خان بابا باندې 9 پی ایچ ډي شوي دي په څونه کتابونه پرې ولیکلی شو. اوس دا تاریخ لټول پکار دي دې نه چې دا سرپوش دی نو دا کافر دی په موږ باندې کفر فتوې مه لګېدې د الله فضل دی چې هغه ټولې فتوې ځای لاړې خبره ختم شوه. لهذا زه یم چې به حیثیت قوم موږ د خپل قام د بچي د مستقبل سوچ وکړو او دا انا او دا د پولي پټي او دا قصې میسې ته لرې کړو او به حیثیت قوم یو قوم شو او د دې قام او د دې خیر دپاره هغه ځای کې ګټۍ ور واچوو چې کوم ځای کې د قام خیر تمامېږي. ډېره مننه جی. مونږ ټولو په کار دی چې په حیثیت قوم چې کوم دی د خپل ملک سوچ وکړو او را روان چې کوم انتخابات دي په هغې کې داسې مشران وټاکو چې هغه به د ملک خفه کېږي به د قوم خفه کېږي او د ملک چې دا نن کم صورتحال دی چې د دې نه دا ملک وباسي. دغه خبرې وې د شیرشاه خان ده. تر یو بل پروګرام پورې ماله اجازت راکړئ. د تل پاتې خدای په امان.